د مټې بار یو وکیل شاهد خان باندې د پولیس سټیشن مټې یو 2 پولیسانو تشدد کړی چې پای کې د سی چو او سر د ډي سي پی په هدایت باندې شوی د هغې خلاف موږ تګوداو کوو خو ونه شوه چې دغه ډي سي پي او د سی چو خلاف د کاروایي وشي نو په دې وجه نن دا سیمینار راوغوښتی شو او په هغې کې د پښتونخوا بار کونسل کے پي وایس چیرمین د خیبر پښتونخوا بار کونسل وایس چیرمین راغی او هغه دا فیصله وکړه چې د نن نه واله د شلم تاریخه پورې به دا عدالتونه بایکاټي او 16 17 18 په دې درې ورځو به د ډي آی جي دفتر مخې ته به د دارالقضا ممبران ناسي هړتال به کوي د ډي پي او مخې ته به د ډسټرکټ کورټ ممبران ناسي هړتال به کوي او د ډي سي پي مخې ته به د تحصیلي مټې ممبران ناسي هړتال به کوي او تر هغې پورې چې تر څو په دوی ته د قانون مطابق سزا یې میلاو شي او کې پرې کردار ته یې رسېدلی دستور के खातिर दस्तूर के खातिर मजलूम के खातिर शाहिद के खातिर عام کوم غریب وګړی دی نو دغه سره زیاتې ظلم کیږي او موږ د هغه خلکو دپاره وکالت کوو د هغې له ریلیف اخیستو کوشش کوو خو چونکې نن زموږ سره په ذاتي طور باندې دا مسله شوې دومره غټ تشدد شوی دی چې دا لکه ځوان نه وی او دا دې شوی لکه د مدرسې د خواجهخیل د هغې هم روی نو دی به مړو خو چونکې د دغه سټیم نه وه د دغه طاقت دې شو چې دی الله بچ پاتې کوو د کوم پورې تاسو د صوبایي حکومت وی نو ما خو دا خیال دی چې د صوبایي حکومت سره بالکل اختیار نشته او که اختیار ورسره شته نو د هغه هم دا پالیسي ده چې پرې دا وکیلان چې کوم دي د موږ ډسپرس کړو او دیو یونټي موږ ختم کړو خو دا د هغه یاد ساتي چې زموږ د وکلا یونټي چې ده د تور کوټ دا به همیشه قایم وي زموږ ورورولي به همیشه قایم وي موږ به د هر ظالم خلاف اواز شوتو موږ د ادارو خلاف نه یو پولیس ادارې والا زموږ وروڼه دي زموږ بچي دي د دې علاقې کسان دي خو موږ په هر یوه اداره کې چې کوم ظلم کوي زیاتې کوي او یو شي ته حق نور کوي دا خلاف همیشه وکلا ولاړ دي او انشاءالله آینده به موږ هم د خپل جدوجہد جاري ساتو د کوم پورې زموږ دا مسله دا د شهید مسله نه ده دا د تور کوټ مسله ده که دا د کراچۍ تور کوټ والی دی که دا د بلوچستان تور کوټ والی دی او که دا د پیښور تور کوټ والی دی نو دا گزار په هغه ټولو باندې شوی دی زه دا امید لرم چې انشاءالله دا ټول به د خپل وکیل د خپل تور کوټ په حمایت کې ښه برپورې سالي او د هغې پورې به موږ لګیو چې د قوم پورې زموږ د مطالبات منظور شوي نه لای عمل نن په دې کنونشن کې بالکل واضح شو چې یاره شلم تاریخه پورې د دې مسلې حل لا ونه وتو نو دا مسله اوس فلحال دا احتجاج دا کړی چې د ملکن ډیویژن ته ایکسټینډ شوه دا به بیا صوبې ته ایکسټینډ کیږي او که په دغه نه شو دا به ملګیر احتجاج شکل اختیاري ما ته خو داسې لګي چېرته د 2 پولیس افسرانو چېرته ډېر زیاتي کړي دي او دې ته غالبا چې د هغې ګناه میلاویږي دا شاهد خان والا خدای یو بهانه جوړه کړه او زما په خیال دا به ډېر زر دې ته به د قانون مطابق سزا میلاو شي او دا به ډېر زر رسوا کیږي د قوم په نظر کې هم او د قانون په نظر کې هم